پنن پختو په میړان د تل یاد وي هر زید زنده‌باد وي سوات غیرت قوم دی هر زید زنده‌باد وي سوات غیرت قوم دی پنن پختو په میړان د تل یاد وي هر زید زنده‌باد وي سوات غیرت قوم دی هر زید زنده‌باد وي سوات غیرت قوم دی چې د کم ځای نه راغلي دي د هغه ملګرو او په حال کې چې کوم خلک نن په سوات کې یو پاور شو د سواتي قوم وکړه زه په دواړه لاسه تاسو ټول قوم ته سلام پیش کوم او ایمانداري خو دوستانو دا یوه خبره درته کوم که تر څو پورې موږ په حق جنګېږو د حق خبره کوو او د لالچ نه بهر نو د هغې انجام به دی چې خدای به موږ له کامیابي راکوي خو که کله موږ د یو سړي د جیب غله شو موږ د قام د لور څخه غله شو موږ له ازادي نه راکوي دا هغه سواتي قوم اسوسیشن تنظیم و چې په دې کې که زه ووایم چې دا تنظیم ما جوړ کړی دا به زه غلطه وایم په لوی ډېر په هغه وخت کې دوه ضلعې نه وې په هغه وخت کې دا تنظیم جناب مصباح الدین الله سلطان زرین نادري جوړ کړی او په سوال کې که زه دا ووایم چې زما ملګري رحماني ګل او سراج الرحمن استاد صاحب چې نن هغو له ما په سټیج موقع ورنه کړه امیر رحمان استاد صاحب او کافي کسانو حالانکې ټول رانه پریشانه دي خو دې به خفه کېږي نه ځکه چې نن د سواتي قوم په د عزت ورځ وه ما ځکه ملګرو ته د سټیج باندې اجازت ورکړو ما دا ونه چې سټیج به څوک چلی ما دا ونه چې څوک به څوک راپاسوي د هغې وجه دا وه چې زما قام دا ونه وایي چې موږ یې ځکه چې زمونږ په تنظیم کې دوه خبرې اهم دي په سواتیانو کې یو زه خادم یم د سواتي نوم چې سواتی چا ته وایي زه د هغه غلام یم او زه د هغه نوکر یم خو چې کوم سړی د سواتي بجای خپل ځان شو کوي خپل ځان مخې ته کوي او خپل غرض راغستی هېڅ دا خبره غلطه ده دې خو نه دې قلار شي سواتي قوم به مخکې کوي دا تاسو ته ما ویلي او بیا هم درته وایم چې نن زما مشران ناست دي را روان کنونشن زما په کوزدر او په بره دیر دی او بل کنونشن زما په مانسره او په ابټاباد دی زه به انشاءالله له دې نه وروسته کېږم نه او زما دا ټول مرګي به دا ټیم به شاملېږي دا هغه تنظیم و چې موږ به کله کېناستو په یو بل پسې به مو سپکې سپورې شروع کړې ګټه به مو نه وه همیشه به مو چې ماښام له کور ته تاوان مې وړ خو نن هغه تنظیم نه دی دا ستاسو په قربانو که چېرې زه دا ووایم چې دا د شیرین سواتي قرباني ده دا دروغ ده شیرین سواتي باسیت د سواتي د قوم خادم دی قرباني ستاسو د قوم ده چې نن لږه تېروئ نن تنده تېروئ نن په دې میدان کې په خالي لاس باندې ناست او قرباني کوئ دا ستاسو قرباني